قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي، اولنې سوال، نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ شي، او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دی چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره. نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای، یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو، نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو، نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري، آی هاي زه خو والله کدا پیژنم، خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم. حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې وي، ړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واورې دي، ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم. او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دی ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی، چې داسې ورته وګوري نو دی به وی چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې. په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړي چې الله 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 الله، شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته رالي تپوس لیکي چې من ربک، ستا خدای څوک؟ ملائکی د لاس نونی وي، ما نه د رب تپوس کوي، ما شپېته کال خپل رب هیر کړی نه دی، ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنه،